نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې قصالی رااله جمعې ورځ وه لکه دا نن چې څنګه ده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خطبې نه بعد دعا وکړه چې یا الله په دې خپلو بندګانانو رحم وکړه یا الله قصالی ده روټۍ نه میلاویږي خوراک څښاک نه میلاویږي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دعا وکړه صحابه راووته مخامه ټیم کېږي چې د لرې نه وکته څه قافله را روان ده او دوړې خېږي صحابه خوشحاله شه چې که خیر وي قافله را ورسېده او اوس به خوراک سامان پرې راغلی او دا به والو چې ماسخوتن لمونځ وشه قافله مدینې مبارکې ته رادننه شوه حدودو ته راغله عثمان رضی الله تعالی عنہ سلو خان د بارونو نه ډک پټنونو مال راوړي و خان هغه یې راورسېده عثمان رضی الله تعالی عنہ کور ته ننوت او خپلو نوکرانو غلامانو ته یې وویل چې هغه ځای کې وخان کېنوئ او سودا ترې کوزه کوئ د مدینې مبارک کې تجار صحابه دا وله راغله ورته عرض کوي ګیټ یې وټاکه عثمان رضی الله تعالی عنہ راووت ورته فرمایي وی څه کوئ وی جی په هر څلوېښتو کې 2 دراهم ګټه واخله عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي دا لږه ده لږه ډېره یې کوي هغې ورته وویل چې په هر څلوېښتو کې 4 دراهم واخله دا دراهم د چاندې او د سونې به وو دا نه ته وایي چې که دا پاکستانۍ پیسې وي د دې خو هېڅ اهمیت نشته بیا ورته وفرمیل دا ګټه لږه ده لږه ډېره یې کوي لنډه ده چې هغې ورته 10 دراهمو ته ورسېد چې په هر څلوېښتو کې 10 دراهم واله ګټه پاکستانۍ ته اربو روپۍ جوړېږي عثمان غني رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې ما چې دا د چا سره بیعه کړې ده هغه ماله ډېره ګټه راکوي تاسو لږه راکوئ تجار خلک حیران شو ورته عرض کوي چې چا سره دې بیعه کړې ده مدینې مبارکه کې خو چې کم تجار خلک بیا ټول تاله راغلي هغه ورته وفرمایل ما د رب سره بیعه کړې ده 10 ګنا الله فرمایي کنه من جاء بالحسنة فله 10 امثالها الله فرمایي په 10 چنده به ګټه درکم نیکي به دله درکم نو الله د زه په دنیا 10 چنده ګټه غواړم والله یې ماله راکړه الله ماله ګټه راکړه او 1% ګټه چې په آخرت کې ساتلې ده الله نه غم غواړم الله به هغه راکوي دا 100 واړه وخان چې څومره ټنونه په دې مال او سودا پرته ده دا فی سبیل الله په مدینه مبارکه کې تقسیم کړي دې ته صحابه وایي والله دا ټوله دنیا راغونډ ای زمونږ وزیر اعظم راغونډ که دومره سودا د الله په لار ورکړي وربه یې کړي عثمان رضی الله تعالی عنہ چې دغه صدقه وکړه حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی په دغه شپه زه وده شوم وی ما خوب ولیده چې نبی علیه السلام په براق سور دی او ډېر تیزۍ سره روان دی او شین لباس څادر مبارک یې په ځان اچولی دی وی ما پرې اواز وکړه چې ناناجي ای باجانه ای پلاره نبي علیه السلام چېرته روان یې وی ما ته یې وفرمیل تا ته پته نشته چې عثمان رضی الله تعالی عنہ داسې صدقه کړې ده د الله په لار کې چې الله رب العزت د عثمان رضی الله تعالی عنہ نکاح د یو حورې سره تړي هغه مې خپل ته روان یم را باندې ناوخته دی چې زر ځان ورسوي